نور نو پر خان شهید باندې چې چا هم پی ایچ ډیز کړي ډاکټر عثمان توبوال دی یا په دې اوس کې په انګلیش کې یو ځوان د مسلم باغ اوسېدونکی دی ډاکټر عنایت الله کاکړ دې پر خان شهید باندې پی ایچ ډي کړې ده. د خلک د دې خپل نظریې سره د دې خپل نظر سره د دې خپل ویژن سره دومره تړلي دومره وفادار پاته وو چې دا کاغذان به یې لیکل او دا به یې ویشل. واکې لومړۍ چاپخانه په 1556 کې لګېدلې ده. دا د دې سیمې لومړۍ چاپخانه وه. انګریزان لا نه وو راغلي. وکټوریا پریس، البرټ پریس او کرزن پریس په 1902 کې جوړ کړل شول دلته په کوټ کې. په داسې شکل کې 15 ګڼې په دې کې ستا په دغه کتاب کې همدغه سکین سوي دي او چاپ سوي دي. ډېرې خوندورې او ډېره خواري ورسره کړل سوې ده. استقلال کم ورځپاڼه چې ده د دې د بندېدو وجوهات څه دي؟ ولې بنده شوله؟ دا زموږ مبارزین دا سرلارې چې دي که نه دا یو 28 کاله په جیل کې تېر کړي، یو 29 کاله په زندان کې تېر کړي. مخکې یادونه کړې ده د عبدالسلام مشیزي کتاب سوسن چمن انګریزان وسواځه، فرنګي سوسن چمن ورته واچاو، پر ما هم د ابراهیم مصیبت را. دا زما او ستا ټولنیز ذهنیت په دې خبر نه و چې میډیا یو مهم ستون دی د دې ماڼۍ. له تاسو راغلو څخه مننه کوم چې دې غونډې ته مو وخت ورکړ. ګوکې دا به د دې سوشل میډیا یا له دغسې لارو ثبت سي او خلک به یې واوري، خو دغه 4 لاسه خلک په دې کې ډېره برخه لري. یو لکه تاسو چې راغلي یاست، تاسو څخه مننه. دویم د دغه لایبرري منتظمین هغوی د مننې وړ دی چې له ډېرې مودې څخه په 2019 کې دغه لایبرري جوړه سوې ده. تر اوسه پورې دوی بېلابېل بک کلبز یا پر ځینې موضوعاتو باندې دوی خپلې غونډې کوي او دغسې څه کسان راغواړي چې په هغه بخش کې یا په هغه برخه کې یو څه پوهه مهارت لري، له خلکو سره یې ګډوي، کوشش کوي چې خلک ورته راسي او وایي. دریم لاس خلک د پښتو اکیډمۍ کوټې غړي د ډېرې مننې وړ دي چې دغه کتاب استقلال او تحریک ازادي چې د خان شهید د ونیزي یا اخبار دغه پروژه یا پروجیکټ و یو ډېر نوموړي څېړونکي لیکوال ښاغلي شوکت ترین ته ورکړ او هغه دغه پروژه یا پروجیکټ ترسره کړ، دوی تر چاپه ورساوه. څلورم په خپله دغه څېړونکی خصوص زما له اړخه او ستاسو له اړخه زه له ده څخه مننه کوم چې ډېر زیار یې کښلی دی، ډېره خواري یې کړې ده، ډېره ښه څېړنه یې کړې ده او تر موږه پورې یې دغه تاریخي، دغه علمي، سیاسي او یو مبارز اثر چې په دې اثر کې زموږ لپاره ډېر څه پراته دي. که یې موږ وګورو یا یې ولولو نو موږ د دې کتاب له رویه د پوره پیړۍ په سیاسي تاریخ، د پوره پیړۍ هغه تاریخي ارزښت، د خلکو اذهان، د خلکو فکرونه، د خلکو سویه علمي، د هغوی روش او رویې ویلی سو. دغه کتاب چې نن دا بک کلب د دې لخوا جوړ شوی دی، دغه
لومړی نه دی چې دا کتاب چاپ شوی دی، یعنی استقلال اخبار دا لومړی ځل دی چې په کتابي شکل کې تر موږه پورې را رسیږي. کنې نو د دې کتاب یادونه زما ژوند او ژوندونه م کوي. د خان شهید کتاب دی، په هغه کې د دې یادونه سوې ده. او تر هغه مخکې ولې چې هغه وروسته چاپ سو په 2004 کې، تر هغه مخکې د دې یادونه په بېلابېلو رسالو کې، په بېلابېلو مجلو کې، زه به یو څه نومونه واخلم. زما په خیال د سیال کاکړ صاحب کتاب پښتو او پښتانه سویلي پښتونخوا کې دواړه ټوکه دي. په دې کې یوه ډېره مغتنمه لیکنه ده د خان شهید پر اثارو باندې، او هغه زما په خیال یوه څېړنیزه لومړۍ هڅه ده چې د خان شهید ټول اثار موږ ته راپېژني، حتی چې د ده ناچاپه اثار د ده کور ته ورغلي دي او هغوی ډېر په ورین تندي دغه یو څېړونکی سیال کاکړ خپل کور ته د خپل د خان شهید اثارو ته پرېښي دي. نو د هغه په باره کې د لیکلي دي، په هغه کې دا یادونه شته. صاحبزاده صاحب د سیال صاحب یو شعر دی، وایي اوس لا راسئ پر مخانو سره مچ کو، پښتنو ظالم مرګی چې راپسې دی. تر هغه وروسته صاحبزاده صاحب بیا یاد کړی دی، بیا راز صاحب یاد کړی دی، بېلابېلې شعري پیرزوینې یې ورته وړاندې کړي دي. خو د استقلال اخبار یادونه په ډېرو اثارو کې سوې ده. ښاغلي شوکت صاحب په ډېرو کتابونو کې دغه کړې ده. زلمی وادمل د پښتو نثر 800 کاله پخوا په دغه کې یادونه کړې ده. او د ډاکټر لیاقت تابان یو خصوص کتاب دی د سویلي پښتونخوا رسنۍ، په هغه کې د دې یادونه ډېره په ښه ډول سوې ده. نور نو پر خان شهید باندې چې چا هم پي ایچ ډیز کړي، ډاکټر عثمان توبهوال دی، یا په دې اوس کې په انګلیش کې یو ځوان د مسلم باغ اوسېدونکی دی ډاکټر عنایت الله کاکړ، دی پر خان شهید باندې پي ایچ ډي کړې ده، ډیزرټیشن یې لیکلی دی. نو هغوی دا یادونې کړي دي. او یا ایم فیلز ډګریز دي پر خان شهید باندې، لکه ښاغلي فیض الله خان پانیزی یا انعام الله خان ایډوکیټ د بنو، هغه د باچا خان یونیورسټۍ څخه ایم فیل کړی دی. دا دوی بیا دا سندي تحقیقات دي چې په هغوی کې مطلب د دغه هڅو یادونه سوې ده. بل نعیم آزاد خان شهید د خپل ژوندلیک په هنداره کې په هغه کې په دویم ټوک کې په اول ټوک کې دا یادونې سوي دي. سیمې نغمانه پروفیسر ده، بلوچستان میں ابلاغ عامه آغاز و ارتقا، په دې کتاب کې ځینې حوالې شته. یعنی دا هغه یادونې دي چې د دې استقلال اخبار سوي وې. په بېلابېلو پر خان شهید باندې نړیوال سیمینار سوي دي، که نه بین الاقوامي سیمینار، هیوادني سیمینار، یا د ملک پر کچه باندې یا د ایالت د صوبې پر کچه باندې، په دې سیمینارونو کې یادونه سوې ده. دا لومړی ځل دی چې پښتو اکیډمي کوټه چې په 1971 کې جوړه سوې ده، د 1971 څخه تر 2026 پورې دا پروژه پښتو اکیډمۍ و شوکت ترین ته ورکوي. شوکت ترین راولاړېږي دغه اخبار چې چیرې یې دی پیدا کوي. د پښتنو بدبختي دا ده چې په 1928 کې د اخبار پیل سوی دی، 11 کاله چلېدلی، 11 کاله خپور سوی دی د اخبار، کله بند کله خپور، کله بند کله خپور، خو ډېرې ګڼې دي. یوازې 15 ګڼې دا سړی بریالی سوی دی چې په دې کې دا پیدا کړي دي له بېلابېلو ځایونو څخه، له هغه ځای څخه یې راوړي دي، سره یو ځای کړي دي، او دغه ګڼې ټولې په دا کتاب کې دا ستا چې موږ یې وګورو. په دې کتاب کې د هغه د استقلال د خپل ټایټل سره په هغه کې جلد 1، جلد 2، جلد 3، دا جلد په اخبار کې د کال په معنا. نو د میډیا سره چې اړه لري هغوی په پوهېږي.
اکیډمي په دې کتاب کې دا کتاب موږ ته راشي. اکیډمي په دې کتاب کې دا وضاحت کوي چې د خان شهید پر دې اکیډمي باندې تر ټولو لومړی حق و چې موږ دا د کار ډېر پخوا کړی وای، وختي مو کړی وای، خو دا د اثر ما ته ذاتي هم د یو کتاب د وویلی چې یو کتاب راکړه موږ یې چاپو. نو دا هغه اثر یو مغتنم اثر دی زموږ د فکري روزنې لپاره چې اکاډمي چاپ کړی دی، کور ودان. دا کتاب موږ ته څه راښیي؟ زه به داسې سرسري ګوکې ما داسې ژوره مطالعه نه ده کړې پر دې کتاب باندې، خو بیا به هم چې څه مو لیکلي دي هغه به سره شریک کړو. دا د رسنۍ یا میډیا هغه بنیاد دی چې په دې سیمه کې پیل شوی. نن په کار دی د میډیا اصغر خان ترین ناست دی، قاسم سیاد صاحب ناست دی، ځینې نور ملګري به هم وي. په کار دی چې دې ته هغه لومړیتوب یا اولیت ورکړی وای چې دلته چا په څومره خواریو په څومره ستړو ستومانیو باندې دغه بنیادونه ایښي دي. یعنې څه خواري یې زموږ دپاره وړي دي، د خلکو د فکري روزنې لپاره، د خلکو د ذهنیت د بدلون لپاره، حتی دا یو انقلابي اثر دی چې تر موږه پورې رسېدلی دی. زه به د دې کتاب په کتنه داسې لږ پس منظر ته ولاړ سم چې مطلب په دې سیمه کې دغه کتاب موږ ته راشي، یعنې د دې کتاب د مطالعې په رڼا کې دا کتاب موږ ته راشي پس منظر بیانوي په بېلابېلو لیکنو کې چې په بر صغیر کې، بر صغیر خو تاسو په دې اړه معلومات لرئ چې په دې کې کم ممالک راځي. مطلب اوس خو دا قلمرو بیخي سره رانږدې شول، نړۍ بیخي یو ګلوبل ویلیج دی. په بر صغیر کې پاکستان، بهارت، بوټان، مالدیپ، سریلانکا او بنگلادیش دغه ممالک په دې قلمرو کې راځي. ځینې خلک خصوص په بر صغیر کې، په ایشیا کې بیا افغانستان او داسې دام په دې قلمرو کې داخلي. ځینې خلکو دا هم لیکلي دي، خو افغانستان مطلب په دې دغه کې نه دی. یعنی په دې سیمه کې چې کله د صحافت میدان یو عجبه پیل دی. په 1906 کې ویلیام بالټس یو سړی دی، هغه د دې کمپنۍ په اړه به تاسو معلومات لرئ، ایسټ انډیا کمپنۍ چې دلته په 1400 کې راغلې ده، په 1400 کې جوړه شوې ده، په 1408 کې راغلې ده. دا چې دلته راغلې ده د دې زور زیاتوب د لیدوري هغه هلې ځلې د هغوی د استعمار او د زبېښاکو د ښکېلاک دپاره د هغوی هڅې شوي دي. بیا خلک د دې زور زیاتوب هغه څرک خلک یې وي. په هغوی کې دغه یو سړی دی ویلیام بالټس، دا په 1906 کې راولاړېږي. دغه یو فکر ولویږي چې دا خلک باید راوغوښتل شي. نو دی کور ته راغواړي، بیا یو نیمه یوه غنټه نشست سره کوي، د دوی پر دې زور زیاتوب سره غږېږي، بیا دا سوکه دا خبرې خورېږي، چاته پر چیش ورلیکلي، چاته څنګه ورلیکلي. یعنې دا هغه د صحافت اولنۍ هڅه ده، اولنۍ کوشش دی په 1906 کې. دغه کور ته راغوښتل، مواد لیکل او خپرول دا یو ډول پیل دی. بیا په 1908 کې دغه سړی له بنګاله څخه شړل کېږي، ایستل کېږي چې دا خلک راپاروي. یعنې دا هغه بنیادي د مزاحمت هغه پیل شروع کېږي چې مطلب دا موږ ته خطره سبا جوړېدلی شي. دغه سړی صرف پر دغه باندې
له بنګاله شړل کېږي، له بنګاله ایستل کېږي. په 1980 کې جیم اګسټ هکي د کلکتا جنرال ایډورټایز هکي ګزټ په نوم انګریزي ورځپاڼه پیلوي. بیا ته دغه ته موږ لومړی ورځپاڼه ویلی سو. دغه سړي هم د کمپنۍ د زور زیاتو په ضد لیکل، خو تر یو څه موده وروسته دغه سړی هم 4 میاشتې زنداني، 500 جرمانه او دغه خبره ده چې پر ورک خوان سو. دا سړی هم لرې کړل سو. وروسته دوی ته فکر ولوېد، بیا دا کمپنۍ داسې کوشش وکړ 2 کسان د هغوی دا 2 کسانو هغه ته باور ورکوي چې موږ به په عین حال کې ستاسو ملاتړ را سره وي، موږ به د خلکو د فکر یعنی ستاسو د خوښې په رڼا کې یو ډول جرنالیزم پالو. یعنی دا که تاسو د یلو جرنالیزم بنیاد هم وبولئ، مطلب یو ډول په پوښ کې د مزاحمت د مخنیوي دپاره د هغوی زور زیاتوب خو خو د خلکو د فکر اړولو دپاره دا 2 کسان 2 تاجران وو، یو پیټر ریډ بی میسنګ نومېدی، یو پیټر ریډ او یو بی میسنګ. دا 2 کسان وو، دا تاجران. دوی د کمپنۍ په ملتیا انډیا ګزټ ویست. دا خلکو ته دا خپل خبر رساوه. د مزاحمتي میډیا یا د مزاحمتي جرنالیزم مخنیوی یې کاوه، دوی ملاتړ درلود. بیا نو دا لړۍ راپیلېږي، راپیل سي. بیا په 1818 کې ډاکټر مارټن له رامپوره څخه په بنګالي ډیک درشن یو دغه باسي اخبار، په 1822 کې راجا موهن رای له کلکتې څخه د فارسي لومړۍ ورځپاڼه میرات الاخبار باسي. یعنی دا فارسي لومړنۍ ځکه بلل کېږي چې دا په 1822 کې ده. له ایران څخه هم چې هغه بنیاد ګڼل کېږي، له ایران څخه هم په 1830 کې فارسي وځي لومړۍ ورځپاڼه، صالح شیرازي یې باسي. دا هغه لومړۍ هڅې دي چې په بر صغیر کې مطلب ترسره شوي دي. وروسته په 1835 کې مولوي محمد باقر، دا د مولانا محمد حسین آزاد پلار دی، دا په 1835 کې یو اخبار باسي د دهلی په نوم، چې بیا یې په 40 کې دهلی اردو اخبار نوم سو. دغه اخبار د 1850 په خپلواکي کې، تاسو په دې تاریخ باندې خبر یاست چې په 1850 کې د ازادۍ دپاره، د خپلواکۍ دپاره د انګریز په ضد باندې یو ډېره مهمه جګړه سوې ده. بیا هغه جګړه پرت سوې ده، کښېښودل سوې ده. بیا دوی مطلب ډېر مړي لیدلي دي، ډېرې ستړې ستومانۍ لیدلي دي. زه فکر کوم چې دا د 1850 جګړه او د دوی زور زیاتوب، هغه وژنې، دا هغه بنیاد و. پس منظر خو یې ډېر اوږد دی. دا هغه بنیاد و چې دا خلک یې مجبوره کړه د عدم تشدد لارې، یعنی دوی ډېر تاوان ولید. دا هغه اولنی ټکی دی چې په دې سیمه کې پاته سوی. دا لړۍ بیا وغځېده. په جنوبي هند کې په 1800 کې قلمي ورځپاڼې وویشل شوې. په قلم به لیکل کېدلې، بیا به سره ویشل کېدلې. یعنی د خلکو ډېرې خوارې وړې دي. اوس خو چاپخانې دي، اوس خو بیخي سوشل میډیا ده، د هر سړي په لاس کې ده. یعنی په قلم لیکل سوي د خلکو حالات، د ټولنې حالات، دا به ولیکل سوله. بیا به یو څه ملګري وه هغه نظریاتي، محمد نبي دی پښې نه لیکي، زه پښې نوي ورته وایم. نو ده اوس یادونه وکړه چې هغه نظریاتي کیسه پاته سوه، نه سوه پاته. مطلب دا په عام مجلس کې یعنی هلته د خلک د دې خپل نظریې سره، د دې خپل نظر سره، د دې خپل ویژن سره دومره تړلي، دومره وفادار پاته وو چې دا کاغذان به یې لیکل او دا به یې ویشل.
دا تسلسل تر ډېره وخته پورې راغلی دی. اوس هم شته، ناامیده کېږو به نه. اوس هم داسې ځوانان شته، داسې جذبات لري د خلکو د سباوون دپاره، د دې قام و ملت د سباوون دپاره په زړه کې ډېر څه لري. دا چې څنګه قیودات دي چې دوی راګرځولي دي، څنګه بندیزونه دي چې دوی راګرځولي دي، د هغوی دپاره مطلب هڅې او کوششونه پکار دي. بیا نو دا تر 1826 پورې دا لړۍ راوغځېدله چې په 1826 پورې دا لړۍ راوغځېدله. نو ورپسې د چارلس مټکا په غوښتنه د لارډ میکالې هغه قوانین راغلل چې د صحافت ته یو څه نه څه سا ورکړه. دا دوره تر 1850 مخکې یو 15 کاله پاته سوې ده. 1830 څخه د 1835 څخه تر 1850 په دا دوره کې صحافت یو څه سا اخیستې ده، یو څه د هغوی په قوانین کې یو څه لارې ورته پرانیستل سوي دي. دغه کتاب موږ ته دا راښیي. نو ورپسې بیا لومړی انګریز افغان جګړه سوې ده په 1819 تر 1842 پورې. خلک یې څه زړور کړل، هغوی چې دا جګړه وګټله خلک یې څه زړور کړل. د هغه جګړې پر بنیاد دلته هم خلک راولاړ سو چې مطلب دا مزاحمت یې شروع کړ، خو په هغه مزاحمت کې بیا دلته ډېرې وژنې وسوې، ډېر انسانان له منځه ولاړل. دغه ځای واپرس سو. 22 کاله دغه پاته سوه د خپلواکي، یعنې چې د 1850 تر خوځون او جنګه پورې وه. دغه تاوتریخوالي کې محمد باقر په شهادت رسېږي. محمد باقر دا د مولانا محمد حسین آزاد پلار چې اردو دهلي اخبار یې ایستی، دا د میډیا دپاره د جرنالیزم دپاره ډېرې مهمې خبرې دا کتاب لري چې دا اولنی شهید وګڼل شو. مولانا محمد باقر د بر صغیر په سیمه کې هغه اولنی شهید وګڼل شو چې په دې مزاحمت کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د 1850 د جون پر 14 پر بېلابېلو ورځپاڼو بندیزونه ولګول شول چې دغه اکټ ته ګیګینګ اکټ یا د ژببندۍ اکټ وویل شو. یعنې چې څوک به نه غږېږي، ډېره سخته پابندي ده. یو وخت موږ هم په داسې چاپېریال کې راپاته سوي یو، کله به خلک ویل په ایجام هړتال دی، کله به ویل څنګه بندیز دی، کله به ویل څنګه. یو وخت داسې رالی چې ویل یې ول سبا به قدم جام هړتال، یعنې خلک به ګام نه اخلي. نو تر دې د مخه پر خلکو باندې چې داسې بندیزونه راغلي دي د زورورو لخوا چې هغوی دا خبره کړې ده چې مطلب د ژببندۍ دپاره چې یعنې څوک به خبره نه کوي، څوک به دا مزاحمت نه کوي، څوک به د ولي توان نه لري، په هغوی کې د ولي توان د وژلو دپاره دغسې بندیزونه چې مطلب پر دې میډیا باندې به ولګول شول. د دې قانون له لارې په ټول هند کې، یعنی دا زړه زمانه ده، په ټول هند کې د صحافت لاره ډب سوه، د صحافت لاره بنده سوله. او که څه هم سر سید احمد خان او نورو د اردو ژبې د پرمختګ په څنګ کې د صحافت اړخ پیاوړی کاوه، خو انګریز څرک او ځیرک و چې په ولس چې ورځپاڼې او رسالې په ولس کې د ویښتابه لپاره ډېره ارزښت وړ وسیله ده، هغوی یې مخنیوی کاوه. هغوی بیا بندیزونه ولګول. سوکا په 1878 کې په دې اړه باندې ورینکلر پریس اکټ راغلی دی. په 1878 کې
دې هم پر ځایي ورځپاڼو باندې خصوص پر ځایي ورځپاڼو باندې دې خلکو بندیزونه ولګول. د ځایي ورځپاڼو څخه مراد دا چې په دا ځایي ژبو مطلب په قامي ژبو چې کوم څه خپرېدل پر هغو باندې بندیزونه ولګول چې دا زموږ دپاره ډېر تاواني دي. په 1858 کې وروستی مغول باچا بهادر شاه ظفر د جلاوطنۍ په سزا رنګون ته واستول شو چې په 1863 کې هلته مړ شو. یعنې دا هغه د 50 د جګړې په رڼا کې بیا دوی دا ګامونه اخلي. دا سړی پسې واخیست. دا کتاب موږ ته دا هم راښیي چې په بر صغیر کې ولسي سیاسي معاشي او صحافتي چاپېریال له دغه 1850 څخه پر بل مخ واوښت. یعنې یو بندیز یو سابندي یو ژب بندیز وله که نه پر بل مخ واوښت. خلکو د تشدد د ځای پر لارې د عدم تشدد لاره خپله کړه. د دې عدم تشدد دپاره د زنده‌باد مرده‌باد د دې خبرې پایل سوې. د دغه په رڼا کې په 1815 انډین نیشنل کانګرس جوړیږي. د هغه بنیاد ایښول کېږي. دا هغه سیاسي هڅه ده چې په دې سیمه کې په 1815 کې انډین نیشنل کانګرس دا یو ګوند جوړیږي. دغه خو بیا ډېر وروسته هند ته راغلی دی. ګاندي په 15 کې راغلی دی، په 1915 کې. د انډین نیشنل کانګرس بنیادي خلک یا هغه بانیان هغه نور خلک دي. دی په دا وخت کې په افریقا کې دی. که څه هم زوکړی خودلې دی، بیا د تعلیم لپاره تللی دی. بیا په افریقا کې اوله پلا د دغه یو اخبار و د دغه سیاسي مهم کیسه سلسله مبارزه یې هلته پیل شوې ده. بیا وروسته دی راغلی دی په 1915 کې د دوی سره ملګری شوی دی. بیا نو هغه مخکشي پرمختګ چې شوی دی هغه خو د خلکو په مخ کې دی، تاریخ ثبت کړی دی. په 1915 کې دغه جوړیږي مسلم آل انډیا مسلم لیگ. دا په 1915 کې جوړیږي. یعنې دا هغه هڅې دي. بیا نو ډېرې ورځپاڼې رسالې راووتلې. د صحافیانو په رویه کې هم پوستوالی پیدا شو. ستاسو پام دی که نه هغه ټکي ته چې یعنې د دې دا چاپېریال پر د خلکو پر اذهانو باندې څنګه اثر کوي چې دغه تاوانونه او دغه ستړي ستومانۍ د خلکو ولیدلې. بیا د صحافیانو په رویه کې مغه پوستوالی هغه جشه ورځ له منځه ولاړه. سوکه پوستوالی پیدا سو. خلک سیاست ته دغه سیاست ته مایل سول. دغه د زنده‌باد مرده‌باد له دې لارې مبارزه پیل کړله. خو دغه تر دې د 1880 راوروسته بیا د پرنټینګ ریګولیشن اکټ او صحافتي قوانینو چې مخکې یادونه سوې وه چې چارلس مټکاپ او دغه لارډ میکالې یو څه اسانتیاوې ورته جوړې کړې وې. د 1850 د ژبندۍ په نوم تر یاد شوي اکټ وروسته بیا هم دا تسلسل وساتل شو. په 1999 کې د مارکویس اپ ویلزلي لخوا او په 1822 کې د لارډ هسټینګز لخوا او په 1823 کې د جون ایډم گورنر جنرال دې خلکو لخوا هم په دې کې په دغه قوانینو کې یو څه نورې اضافې، یو څه نور زیاتوب، یو څه نور زور زیاتوب ځای کړل سو چې وار په وار یې دا قوانین سختول. دلته دا یادونه ضروری ده چې دا د 1880 اکټ په ټول هند باندې و. خو یوازې دا سیمه وه، یعنی چې موږ ورته جنوبي پښتونخوا یا په هغه وخت کې برټش بلوچستان، په دا سیمه کې دغه اکټ هم نه و. دغه اکټ دا د پریس اکټ دا دلته نه و، دا قوانین دلته نه و. یوازې
برټش بلوچستان کې نو، خو په 1880 نومبر کې د چیف کمشنر 1880 کې دته د صوبې حیثیت د چیف کمشنر د ایالت یا صوبې ارزښت ورکول شوی دی. له دغه اکټ صدا به برخې پاته وه. په دې بنسټیز اکټ کې قسم په 1894 کې څه زیاتوالی وکړل شو، خو د وینا او لیک په لړ کې د دې اکټ سزاوي پاته وي چې 130 کاله پس بیا د پاکستان حکومت پوره 130 کاله پس دا له منځه یوړي او لغوه یې کړي. دا کتاب موږ ته راشي چې په برصغیر پاک و هند کې په دې ټولنیز چاپېریال لکه تاریخي، ولسي، سیاسي، معاشي، صحافتي او داسې نور هر اړخیزه یو تصویر موږ ته وړاندې کوي. دا کتاب که چیرې مطلب موږ لاسرسی ورته ولرو ویل ولو، دا بیخي دا اکاډمي اوس دا ښه کار کړی دی چې څه کتابونه چاپوي، دا بیخي په کم قیمت یې شي. دا کتاب قیمت ما وکتي 800 روپۍ یې 800 روپۍ باندې دا چاپیږي نه. د دې چاپ مراحل ما ته معلوم دي، د چاپ خوارۍ ما ته معلومې دي. یعنی دا په 800 نه و، دا اکاډمي ته تر 800 ډېر زیات پرېوتلی دي. خو دا چې دوی ولس ته په 800 ورکوي پورې ودان، یا مطلب په هغه کې کېدای شي ډېرې برخې دغسې یې ورکړي وي که نه، ډېرو خلکو ته، ډېرو لیکوالو ته چې چا لاسرسی ورته کړی وي. دا کتاب موږ ته راشي، موږ ته یعنی په دې یاده سیمه کې د صحافت تاریخ راشي. د صحافت تاریخ یو دغه تسلسل چې ما وړاندې کړي دا راشي. بیا وروسته دا راشي چې تر دغه څه سپیس ورکولو وروسته دا اردو دیلی اخبار دا راشي چې مولوی محمد باقر دا استی، د تهذیب الاخلاق سر سید احمد خان، پیسه اخبار منشي محبوب عالم، او الهلال مولانا ابوالکلام آزاد، دا ډېر لوړ نمونه دي. همدرد مولانا محمد علي جوهر استی، زمیندار مولانا ظفر علی خان استی، الاصلاح علامه عنایت الله مشرقی استی، او انقلاب مولانا غلام رسول مهر استی، سیاست سید حبیب شاه، په خپل ډان محمد علي جناح چې وروسته قائد اعظم سو هغه استی، او پښتون اخبار خان عبدالغفار خان باچا خان استی، استقلال خان شهید عبدالصمد خان استی، او جنگ وروسته میر خلیل الرحمن، نوای وقت حمید نظامی، امروز میاں نظام الدین، او داسې نو دا لړۍ بیا روانه ده. دغه کتاب موږ ته دا خلک را په ګوته کوي. اوس به یعنی دې تراسو دغه کتاب پر دغه سربیره یا د دې په څنګ کې و موږ ته د تصویرونو په ژبه هم غږیږي، یعنی موږ ته هغه تصاویر هم وړاندې کوي. په دې تصاویرو کې د دغه اخبار د NOC چې چا ورکړې ده، د اخبار استقلال اخبار، او په څنګ کې عزیز پرس دا خان شهید په یک وخت لګولي دي. د دې پس منظر ته بیا راځو چې دا څنګه پیل سو، ولې پیل سو، څومره هڅې وکړلې که نه. که څه موضوع لږ اوږده ده خو موقع ښه ده. نو بیا دغه موږ ته راښیي چې په دا تصویرانو په ژبه کې د آرتر پارسنس ایجنټ ټو ګورنر جنرال د هغه تصویر لري چې مطلب دته یې دا د اکټ منظوري ورکړې ده، دغه د عزیز پرس NOC ورکړې ده، دا د اکټ منظوري نه، دا NOC چې ورکړې ده. د دې تصویر لري د استقلال د بانی خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي، دا تصویر لري. د هغه مرستیالان بیا څوک پاته سوي دي، څوک ایډیټرز دي، څوک نایب ایډیټرز دي، د مدیر څوک ملتیا کوونکي پاته سوي دي. د هغوی تصاویر ټول په دغه کې پکښې کې دي. په هغوی کې قدوس صحبایی دی، شیر محمد غلزی دی، محمد حسن نظامی دی، عبدالصمد درانی دی، میر ګل خان نصیر هم د دې ایډیټر یو وخت پاته سوی دی.
اعظم خان اڅکزی دی د بلوچستان پریس منیجر او ملک محمد پناه کمال الدین کمال شیرانی دای استازی و عطا محمد مرغزانی استازی و نور محمد پروانه استازی و دا تصویرونه او دغه یا انځورونه دا کتاب لري. دا یو بل خبره ډیره د یادونې وړ ده، هغه دا چې په 1901 کې کله د اکیډمۍ پرانست غونډه یا افتتاحي غونډه په 1901 کې کیږي، په دې کې خان شهید ورته ولاړ دی او نصر من الله د هغه وخت کمیشنر دی، هغه دا دغه کوي دا دستخط یا کاروایی کوي، د هغه تصاویر هم پکښې کې دي چې مطلب دا هم پکې راوړي دي. نو مرستیالان څوک پاتې سوي دي؟ عجبه دا ده چې د دې دپاره څومره هڅه سوې ده. دا چې کله منظوري خان شهید په 32 کې د اکټ پاس سوی دی د ده په هڅو باندې، بیا به وروسته پر دې باندې هم وغږېږو. نو د هغوی د مرستیالانو یعنې 10,000 روپۍ غوښتې په وخت کې پرس او اخبار 10,000 روپۍ بیخي د هغه وخت بیخي ډېرې پیسې. دوی په دې سیاسي بهیر کې، په دې خپلو ملګرو کې، په دې سیاسي دغه نظریاتي خلکو کې دا غږ کړی دی، بیا دغه پیسې دوی په دې چانده باندې په بسپنه باندې ټولې کړي دي. دا کتاب هغه یادونې هم لري چې دا میر احمد یار خان د قلات دغه چې و لومړی مرستیال یې هغه دی میر خان اف قلات، میر احمد یار خان و محمد امین کوسه و میر عبدالعزیز کردو. دا د عزیز په نامه یو خو عزیز مکسی دی چې دا خان شهید د هغه په نامه باندې دا پرس جوړ کړی دی، او یو بل میر عزیز کرد دی، دا ورسره ملګری پاتې سوی دی، محمد ایوب خان اڅکزی دی، محمد حسین عنقا دی، عبدالسلام خان اڅکزی دی، میر شهباز نوشیروانی دی، محمد هاشم غلزی دی، بابو عبدالکریم، نواب زاده عبدالرحمن بگټي، جام نور الله خان، پیر بخش، نسیم طلبی مطلب دغه نومو. دغه تصویرونه هم لري. اوس دې ته راځو چې مطلب دا خو د اخبار په اړه خبرې وې چې په دغه بر صغیر کې دغه اخبارونو چاپخانې څنګه راغلي، چاپخانه څنګه وه، چاپخانه څنګه راتله، څنګه چاپېدل. نو د ورځپاڼو او رسالو بنسټیزه اړتیا دا ده چې هغه چاپخانه غواړي. دا کتاب موږ ته راښیي چې په بر صغیر کې د چاپخانو د علم و ادب، مذهب او ژواک یا ثقافت او کلتور په خورولو کې بشمول مذهب د هغه په خورولو کې ډېره مرسته کړې ده. چاپخانې یو داسې یعنې فیګر دی چې له دې بغیره څه دغه کار نه سوی ترسره کېدلی. چاپخانې دلته د 14مې پېړۍ په منظومانه دوره کې، 14مه پېړۍ مطلب دا عیسوي پېړۍ، تاسو ته معلومیږي که نه، اوس 1926 14مه پېړۍ له 1500 څخه تر 1400 دغه پېړۍ ده. په دغه کې د پرتګالیانو له لارې راوړل شوې ده، یعنې چې په ګوا کې لومړۍ چاپخانه په 1555 کې لګېدلې ده. دا د دې سیمې لومړۍ چاپخانه وه، انګریزان لا نه و راغلي. بیا هم دا چاپخانه د څه دپاره راغله؟ دا تر دې مخکې عیسوي مبلغین راغلي وه، هغوی د دې خپلو مذهبي لیټریچر دپاره دا چاپخانه ولګوله. بیا یې د دې خلکو د اذهانو د ویلو دپاره، د دې خلکو د اذهانو د رااړولو لپاره دا خپله هڅه وکړله. دا عیسوي لیټریچر په دې کې چاپېدل او په دې سیمه کې خورېدل، یعنې دا هغه هڅه وه، خلکو دا هڅې هم کړي دي. بیا نو په بېلابېلو برخو کې مطلب دا کار سوی دی. د انګریزانو تر راتګ وروسته په 1402 کې په مدراس کې، په 1404 کې په ممبۍ کې، په 1509 کې په کلکته کې او په 1801 کې 4 چاپخانې وې. بیا وروسته په 1816 کې لیتوګرافیک دا یو نوی بدلون راغی. لیتوګرافیک یو نوی سیستم و، دا بیا په ارزانه توګه دا چاپخانې یا دا اخبار یا دا مطلب مواد چاپېدل او خورېدل، تر خلکو پورې رسېدل. واري د دې لیتوګرافیک پرس د یادونې سره سم راځو
دا زموږ په برطانوي بلوچستان کې یا په برټش بلوچستان کې پوره پیړۍ وروسته په 1830 کې خان عبدالصمد خان اڅکزی دغه لیتوګرافیک پرس یا چاپخانه د عزیز پرنټینګ پرس په نوم عزیز پرنټینګ پرس په نوم باندې په کوټه کې لګوي. تر دغه چاندو تر دغه هڅو وروسته دا کتاب موږ په دې قلمرو کې د پښتنو په لومړي ایالت هم خبروي، یعنی په لومړي صوبه باندې چې دا صوبه دلته لومړي صوبه کومه یوه ده یعنی برټش بلوچستان چې په لومړي ځل باندې د 1880 د اکتوبر په لومړي نیټ په غیر رسمي ډول دغه نوم ورکول کیږي و دغه سیمه ته کومې سیمې برخې وې دا مطلب موږ ته راشي چې په دې کې دا سیمه وه دا سیمه وه دا سیمه وه دا موږ ته راشي. تر هغه وروسته بیا په ګندمک معاهده کې کومې سیمې وې هغه بیا راشي چې مطلب دې سیمې په دې ځای کې راګډې کړل شوې که نه. بیا دا راشي دا ایالت یا صوبې په نهري رپورټ او د محمد علي جناح قائد اعظم په 14 نکاتو کې ځای درلود. خان شهید چې کله د قائد اعظم سره ویني دا لومړی هغه بلوچستانی یا برټش بلوچستان خو په دې معنا چې برطانوي بلوچستان نو دی د دې په استازیتوب لومړی د محمد علي جناح سره په هند کې ویني. قائد اعظم محمد علي جناح د هغه په 14 نکاتو کې د برټش بلوچستان یادونه ستا د هغه د پاره ځای ستا نو دی بیا وایي چې مطلب دا خلک چې ایز استازي دی تللی وو دی بیا څه په دې ډاډه سو چې ګویا زموږ سیمه په دې 14 نکاتو کې سته. وروسته تر 1900 پورې پاته سوه دغه صوبه د برټش بلوچستان. بیا په 1900 د جولای پر لومړۍ نیټ دا په یاد ولرئ د جولای پر لومړۍ نیټه د بلوچ او براهوي ریاستونو په ملتیا یوه ګډه ایالتي یا صوبایي بڼه ورکول شوه. کله ورکول شوه؟ د 1900 په یاده سیمه کې پریس سیکټ نو ونو وان یونټ مات شو د مبارزې په رڼا کې د 1 یونټ تر ماتېدلو وروسته چې بیا کوم د دوی ترمنځ خبره سوې وه چې پر لساني بنیادونو یا ژبنیو بنیادونو باندې به صوبې جوړېږي. دا خو نو یعنې پراخه موضوع ده که څه هم د دې موضوع سره اړه خو لري خو البته ځان له یو دغه غواړي. نو په دې کې پریس سیکټ نه و. د پریس سیکټ څه مراد دا چې یعنې دلته چاته اجازت نه و چې ته یو اخبار چاپ کړه یا څنګه چاپ کړه. خو دا پریس د هند حکومت د یوې مادې د یوې دفعې په رڼا کې پریس چلول کېدی چې په 1888 مارچ او دسامبر کې په 1888 مارچ او دسامبر کې وکټوریا پریس، البرټ پریس او کرزن پریس په 1902 کې جوړ کړل شول دلته په کوټه کې. دا پریس دا 4 پریس نمونه چې ما واخیستل دا په 1902 کې جوړ کړل شوي دي. له همدې وخته تر 1915 پورې د ګوتو په شمېر ونیسي. د 1902 څخه تر 1915 پورې د ګوتو په شمېر دا ونیسي څه مراد هفتوار میاشتنۍ ته بیا مطلب یا 2 میاشتنۍ چې دوی منتلي یا بایو منتلي ورته وایي که نه هغه بیا وروسته دي. خو دا ونیزي یا ماهنامه چې میاشتنۍ ته وایي دا ونیزي د هفتوار چې کومې خپرونې کېدلې بیخي د ګوتو په شمېر وې. په دې کې انګریزي 6 اردو 3 د 1902 څخه تر 1915 پورې او دا هیڅ کامي بڼه نه درلوده. په دې کې به د حکومت د چارواکو د هغوی خبرونه د هغوی دغه خپرېدل چې مطلب دا وسو یا دا وسو یا دا کار وکړ. یعنی د پریس د هغه دغه د جرنالیزم چې کوم اصول دي که نه
په هغه کې هغه د مزاحمت، په هغه کې هغه د نیوکې، په هغه کې هغه د څارنې، دا ولې ځنډول سوې ده؟ دا چې اوس خلک وایي که نه چې مقننه ده او عدلیه ده، انتظامیه ده او میډیا ده، دا څلورم ستون یا دا څلورمه تنبه زموږ دپاره ما خو اوله ما څلور لاس خلک یاد کړو چې د هغوی څخه مننه وکړه. دا هم څلور دا په دې کې د میډیا هغه خاص رول چې خاص تن وه دا پرس کړل سوې وه. دا مطلب د دې د بندیز دپاره ډېرې هلې ځلې کړل سوې وې. دغه درې واړه ستنې دا میډیا یې څاري، یعنې تر دا وخته پورې دا نه وه. البته یوه یادونه باید ضروري وکړم چې په 1914 کې له بوري څخه قندیل خیال په نامه یوه اردو رساله خپرېدل په 1914 کې، هغه هم اردو. د کوټې تر زلزله وروسته د استقلال واری را رسیږي دغه پروجیکټ چې اکیډمي ورکړی دی او شوکت صاحب کار پر کړی دی، دا تر 1915 وروسته دی. د دې بنیاد څنګه کښېښول سو، د دې تاریخي ارزښت د دې بنیاد څنګه کښېښول سو؟ دا قامي اخبار چې خان شهید په 1938 کې پیل کړ، د دې اخبار پیل دا په خپل شالید کې یوه ډېره ژوره مبارزه لري. خان شهید چې کله په خپل مسجد کې چې د ماخستن وینا کوي، په دغه دوران کې دی په درېیمه لسیزه کې، یعنې داسې 23 کلن دی 23 کلن دی وبخښئ 23 کلن دی، دا احساس ورته کېږي چې د دې خلکو د سر خلاصولو لپاره و د خلکو ته د خپل غږ رسولو دپاره، د خپل پیغام رسولو دپاره موږ ته یو ورځپاڼه، یو اخبار، یو دا پکار دی. نو دی یو داسې ترهونکی چاپېریال دی چې دلته پریس اکټ شته نه. دی راځي په 1930 کې د ایوب خان په ملتیا راځي، د دغه فکر سره راځي کوټې ته چې موږ به یو اخبار. نو پریس والا ته ورځي، دا پریس د پارسیانو یو پریس دی، پارسی یو مذهب دی، دا خلک بیا مطلب خلکو بلل چې که نه دا او دا اورپرست خلک مطلب دا له ورځي، موږ به ګبر ورته ویل، په دغه کې پارسیان ورته وایي. نو دا خلک د دوی یو پریس دی، دا له ورځي و هغه ته وایي چې موږ یو اخبار غواړو، موږ یو اخبار چاپول غواړو، د دې خلکو دا د زړه غږ رسول غواړو تر ولسه پورې. هغه ورته وایي، یعنې 23 کلن خان شهید ایوب خان اکا ورسره دی، هغه تر دې یو کال مشر دی. دا هغه ورته وایي چې صاحب تاسو یو جواز لري، یو اجازه مو اخیستې ده چې اخبار؟ دی ورته ویل دي چې دا جواز بیا څه دی جواز؟ یعنې زه خپل د زړه غږ رسوم، خپل د ولس غږ رسوم. هغه ورته ویل دي چې نه دا. نو بیا دوی په دې خبرېږي چې دلته ګر سره پریس اکټ شته نه. بیا یې دا یو څه مطلب د دې قامي ویښتابه لپاره چې دا دوی کومه هڅه کوله یو څه ناهیلي کېږي، بیا یې ځي په 1933 کې بیا هڅه کوي، بیا مطلب زندان ته تللی دی. په همدې ورځو کې د آل انډیا بلوچ کانفرنس تر هغه وروسته په 1933 کې هغه په 32 کې سوی دی. په 33 کې په کوټه کې یو غونډه کېږي د مولانا اختر علي خان، دا د زمیندار مدیرو، د هغه راځي. تر غونډه وروسته پر خان شهید لیک کوي او د اخبار یادونه کوي. په 1933 کې خان شهید د بلوچستان په نوم د اخبار لپاره بیا یو رسمي غوښتنلیک کوي، بیا یو درخواست ورکوي د بلوچستان په نوم د بل اخبار لپاره. د دې اخبار په لړ کې خان شهید ته جواب ورکول کېږي چې مطلب یعنی نه ورکول کېږي، چې بیا خان شهید د همدې کال په پای کې د ډیلي دوره کوي. د ډیلي د دورې پر مهال دا خاص ټکي دي مطلب د دې مبارزې دپاره. د ډیلي د دورې پر مهال د مرکزي قانون ساز اسمبلی له غړو سره
او د مسلم کانفرنس د جنرال سیکرټري او د تحریک خلافت پخوانی مخور مولانا محمد شفیع داودی او د مدراس د سید مرتضی بهادر سره ویني. دا هغه سره دا خبره شریکي، دا هغه سره دا وای په دا وخت کې یعنی خان شهید 26 کلن یا 26 کلن دی نشته په درو دیش کې. بیا په 1933 کې د قانون ساز اسمبلی غړو مسعود احمد مولوي شفیع داودی په اسمبلی کې دا ژغ پورته کړي چې دلته ولې دا دغه نسته. کوټپشن یو پولیټیکل ایجنټ لري، د کوټپشن پولیټیکل ایجنټ لخوا هغه ته جواب ورستول کیږي. یعنی یو پارلمان کې یو دا غړو خبره وکړه د خان شهید په پارونه باندې، د کوټپشن پولیټیکل ایجنټ د دې خوا دا خبر کوي چې مطلب دا سړی څوک دی، څنګه دی، ولې غواړي، شاته پس منظر څه دی، څه ارادې دي. د دوی دا تماس یعنی نیول کیږي کنه. په 1934 کې خان شهید په کراچي کې وینا کوي، پر 29 جنوري نیول کیږي. د جرګې له لارې 3 کاله با مشکت سزا ورکول کیږي. دغه د پښین اوس پر نړېدو دی، دا تاسو به ځای لیدلی وي. په دغه کې دا جرګه ترسره کیږي. مطلب په دغه دوران کې دی په 2 شپې کې یا په 2 ورځې 2 شپې کې بیا هغه بیان لیکي چې د پښین عدالتي بیان بولي. په 1934 کې هغه ته خلکو د منشور انسانیت نوم بیا ځینې لیکوال ورکوي چې دا لیکي او هغه چاپ دی په پښتو هم سته، په دغه هم سته. په 1934 کې یو ځل بیا سیټ عبدالله هارون په اسمبلی کې دا یادونه کوي. انقلاب ورځپاڼه اداریه ورباندې لیکي. دغه پوښتنه مسعود احمد او ډاکټر ضیاء الدین یو ځل بیا راپورته کوي. بیا پر دې باندې تودې مباحثې کیږي. دغه اساند او پیاوړي مبارز د مبارزې په پایله کې یعنی د هغه په نتیجه کې د 1915 د جنوري پر 9 نیټه باندې پریس اینڈ بکس رجسټریشن اکټ راځي. برټش بلوچستان ته دغه هڅو په رڼا کې دغه غږ چې دومره رسیږي تر کومه ځایه پورې دا تګ پسې سوی دی. شاته به یې ملګري وه، شاته به یې خلک وه، د دوی ملاتړ به یې کاوه. د ده په استازیتوب چې کله خان شهید ځي د دې په رڼا کې د 1915 په 9 جنوري باندې دا پریس اینڈ بکس رجسټریشن اکټ دا راځي. دا دلته پلی کیږي په دې سیمه کې. خان شهید د 1914 د مئی پر 1 له زندانه راوځي. یعنی د 1914 د مئی پر 1 په همدغه جون کې خان شهید بیا د ورځپاڼې یا د اخبار ایستلو او پرس لګولو غوښتنه کوي، بیا درخواست ورکوي. هغه خو خبره پس منظر خو تاسو ولید چې د 19 په جنوري کې یعنی د 1919 په جنوري کې پر دغه غوښتنلیک باندې پر دغه درخواست باندې بیا غور کیږي. دومره ډیلې کیږي، دومره ځنډیږي، بیا غور پر کیږي. پر 20 جنوري منظوري ورکول شو. د 19 پر 20 جنوري منظوري ورکړل شوه. بیا خان شهید چې مخکې موږ یادونه وکړله بیا دغه هلې ځلې کوي، بیا چانده ورته کوي، بیا ځي پرس راوړي، بیا یې لګوي. نو د دې کتاب په اړه دغه پس منظر و. دا 3 برخې لري دا کتاب. لومړی برخه تر 200 مخونو پورې دغه تحقیقي مواد لري. دا چې ما درته بیخي په سرسري ډول وړاندې کړل دغه تحقیقي مواد لري. تاسو په دې خبرولی سئ چې څنګه پرس راغلی، څنګه چاپخانې راغلی، دلته چا مبارزه وکړله، کم اخبارونه پیل شوه. د دې دا 200 صفحات چې دي هغه دغه لري. دا لومړی برخه ده. او په دویمه برخه کې د اخبار بیلابیلې ګڼې دي. 15 ګڼې چې موږ یې مخکې یادونه وکړه. یعنی هغه د اخبار په شکل کې بالکل هغه سکین سوي دي، هغه راوړل سوي دي چې چا بیان ورکړی دی، څنګه سوی دی،
ما خو بیخي ډېر څه پکې وکتل. دا اخبار پښتو برخه هم لري، د اردو سره سره یعنی پښتو برخه لري. په هغه وخت کې لیکوال څنګه دی، چا زړه ورته شکاوه، څنګه یې لیکلي دي، د باچا خان لیکونه ورته راستول سوي دي، هغه پکې چاپ سوي دي. جان محمد استرانه دی، د هغه شاعري پکې چاپ سوې ده. د نورو شاعرانو یعنی د شعر په ژبه قامي درد، د شعر په ژبه د دې خلکو د ذهنونو دپاره د راپارولو دپاره، د هغه د راویښولو دپاره دا هڅې سوي دي. د قام د جوړېدو ترغیب پکې سته. یعنی موږ ته دا تاریخ په لاس راکوي. پوره 11 کاله د اخبار چلېدلی دی له بده مرغ، چې زموږ هر اثر داسې یعنی 1938 دومره وخت نه دی سوی. د 1938 د اخبار ټولې ګڼې موږ نسو پیدا کولی. څومره دنیا ده، څومره خلک راویښ سوي وه چې خان شهید یو پریس اکټ راوړي، اخبار راوړي، خپروي یې، په هغه کې مواد خپروي. د هغه باوجود منبر زیسته د دې بیخي په دې کتاب کې دغه سته هغه ډیټیل 2.5-300 منبر زی دي که نه، چې د اخبار مستقل ورځي. اوس نو چې د هغوی کورنۍ چیرې دي، په هغو پسې چیرې ګرځي، چا د اخبار یې ښی دي، په کم ځای کې په کار دی چې پیدا سي. او دا بیخي د پی ایچ ډي موضوع ده چې د اخبار کې د دې خلکو اذهان وګوري، د دې خلکو فکري چاپېریال وګوري. دا یو بیخي تاریخي مستند اثر دی، موږ ته باور راکوي. دا یې دویمه برخه ده. د اخبار بېلابېلې ګڼې وډل سوي دي که نه. اوس په ما داسې نه وي چې راسوران سي، که نه باید چې دا دغه ته مو ښکاره کړی وای. زما په فکر دا به ته ګوره دا په داسې شکل کې 15 ګڼې په دې کې سته. په دغه کتاب کې همدغه سکین سوي دي او چاپ سوي دي، ډېرې خوندورې او ډېره خواري ورسره کړل سوې ده. دا د دې اوسنۍ مشینري مطلب کمال دی چې دا کار یې په دغسې دغه کړی دی، چې یعنې دا یې سکین کړي دي او دومره صفا راغلي دي. درېیمه برخه په دې کې هغه سرچینې چې ده دا تحقیق پر کړی دي که نه، یا هغه ماخذونه هغه پکې راغلي دي. شخصیات پکې کې دي چې په دغه اخبار کې کم شخصیات یاد سوي دي، یا په دې کتاب کې د څېړنې پر مهال کم شخصیات یاد سوي دي. یعنی د هغوی نمونه پکې کې دي. اماکن د مکان جمع ده، کم ښارونه پکې یاد سوي دي، کم ځایونه پکې یاد سوي دي. حتی چې پښین ملیزۍ داسې مطلب د دغسې ځایونو یادونه پکې سته. نو موږ ته ډېر څه په لاس راکوي. د دې خپلې سیمې په اړه باندې ډېر دلچسپه کمې جریدې، کمې مجلې، کم اخبارونه دا خورېدل، دا په لاس راکوي. چاپخانې، سیاسي ګوندونه، تحریکونه، په هغه وخت کې کم تنظیمونه، د هغوی ټولو یادونه په دغه کتاب کې سته. دغه 3 برخې دي. زموږ دپاره ډېر مغتنم اثر دی. یو ځل بیا زه د پښتو اکاډمي څخه، د شوکت خان ترینه څخه چې دغه پروجیکټ یې ترسره کړ، د زړه له کومې مننه کوم چې دومره تاریخي، علمي، سیاسي او ولسي اثر یې تر موږه پورې په ډېره ښه توګه، په ډېر ښه چاپ، په ډېر ښه ګیټاپ کې، په ډېر ښه ډول تر موږه پورې راورساوه. نو بس تر دغه ځایه پورې موږ یوازې په سرسري ډول د دې کتاب هغه زغلنده نظر تاسو ته وړاندې کړي، او تاسو به خپله استفاده یا ګټه هغه وخت ځینې اخلئ چې دغه کتاب په پوره او بشپړه ډول ووایاست. قیمت یې ډېر کم دی، د هر چا په دسترس کې دی، هر څوک لاسرسی ورته لرلی سي. اوس لا مطلب موږ خبرولی سي په پوره پیړۍ. ډېره مننه. د آزاد صاحب ته زما دغه دا دی چې د استقلال په حواله باندې که چیرې دغه راوښیه چې د دې اوله ګڼه کله چاپ سوله او آخري ګڼه کله چاپ سوله، چې دغه مابعد بیا دا نه دي راوتلی. زما سوال زه به لږ کمپلیټ کړم. او ټوټل د دې څو مطلب ګڼې چاپ سوي دي؟ دا خو زما د سوال یو دغه دی اړخ دی. آخري یو ضمني سوال زه دا دغه کوم
چې د استقلال د بندېدو څخه پس د استقلال ډکلیریشن اوس د چا په نامه باندې آیا د محترم مشر یا د دوی د خاندان د دوی سره د دې ملکیت ورسره دی که د دوی سره د دې ډکلیریشن ملکیت دا وخت ولاړ ولې دا یو ډېر تاریخي اخبار دی په برټش بلوچستان کې ما چونکې ایمیج جرنالیزم کړی دی نو دا سیمي نغمانه طاهر چې اوس زموږ د دغه چیرپرسن و ډپارټمنټ دی به ویل چې د بلوچستان اول دغه چې کوم دی هغه استقلال اخبار دی نو زه دا وایم چې مثال دا وخت ډکلیریشن د چا په دغه باندې او بیا دا ولې نسو چاپ بیا خو هغه حالات هم دی نه ولو مثال په تیر وختو کې یا د برټش راج په دور کې مطلب هغه دغه ډېر ګران ولو بیا خو پارټي یا د خانشید خپل کورنۍ مثال دا اوس توان درلودي چې دا چاپ دا ګڼه مطلب اخبار یې کم از کم په میاشت کې ور چاپ کړی ویم کېدلی شو دغه زما سوال اصغر خان اتل صاحب ډېره مننه پوښتنه خو ډېره مهمه پوښتنه ده په دې خبرو کې کېدای شي موږ دا یادونه کړې وي د اخبار پیل یعنی چې کله خان شهید راووت په 14 کې په 20 کې بیا پر دغه باندې غور وکړل سو بیا یې ده ته منظوري ورکړله د 18 ټوله کال تېر سوی دی پیل په نومبر کې د 18 او په هغه کال یې یوازې 3 ګڼې یعنی دا 19 وه 2 میاشتې وې په کار دی چې مطلب 4-5 ګڼې راوتلې وای یوازې په 1918 کال کې د دې 3 ګڼې وتلې په دغه 3 ګڼو په دوران کې دا کتاب لیکي یا د تحقیق په رڼا کې دا خبره شته چې دا د وړلو راوړلو یعنی مطلب دا د ډاک د دې په مسایلو کې یا شعوري یا هر رنګه چې وه د یوه اخبار د وړلو لپاره دوی ته مطلب هغه پیسې داسې وې چې د زغم وړ نه وې نو دوی په دا ستړې هم ورسره اخته وو ځکه دغه 3 ګڼې وځنډېدلې بیا یې تسلسل په 18 کې پاته سوی دی او بیا پر دې باندې بېلابېل مطلب بندیزونه لګېدلي دي په منځ کې بندي سوي دي د 1941 پر 15 مئی باندې د ډیفنس اف انډیا رولز په رڼا کې پر دې باندې اول بندیز لګېدلی دی په 1941 کې او دا ویاړ یعنی هم د اخبار ته په برخه دی چې دا د وخت سرکار د دې د مزاحمت ثبوت دا دی څېړونکي چې کله دغه کوي دا څېړنه کوي نو د دې هغه د مزاحمت ثبوت دا دی چې پر دې باندې په وار باندې بندیز لګېدلی یعنی دا اولنی بندیز په 1941 کې پر ده باندې ولګېدی بیا وروسته بار بند سوی دی تر 500 پورې بلکې تر دې وروسته هم ثابتېدلی سي که څه هم تر اوسه پورې دا کریکټ کرانه ده معلومه خو دا تر 1950 پورې چلېدلی دی 11 کال په 11 کال کې 2 ځله 3 ځله 4 ځله که څه هم بند سوي خو د دې ډېرې ګڼې دومره ګڼې یو خو یې په صحیح شکل په ښه شکل چې دا دې سکین سوي وای دلته دې وړاندې سوي وای ځینې داسې ګڼې شته چې هغه ډېرې خسته سوي دي ډېرې یعنی د دې وړ نه دي چې هغه دې سکین سي که نه یا دې په ښه شکل سي دا په پوره ډول نشته دویمه خبره دا ده چې په دې کتاب کې د دې خواهش اظهار یا څرګندونه سوې ده چې په راتلونکي کې به موږ چې څومره هم ګڼې پیدا کړو پر هغه باندې به کار کوو او زما په خپله زه د دې پروګرام په توسط باندې زه دا وضاحت کوم ځان شروع سو جل جلاله زه دا وعده کوم دا ژمنه کوم چې زه د دغه اخبار پر پښتو برخه باندې زه کار کوم او
امکان لري چې یو کتابي دغه دې پیدا کړي د دې پښتو برخه باندې چې د دې کې څه راغلي دي، کم آثار پکې چاپ شوي دي، یعنی کم شعرونه پکې چاپ شوي دي، کم نثر دی. د دې کتاب د پښتو پر برخه باندې زه کار کوم. او پاتې سو د ډیکلریشن په حواله باندې چې دا کله بند سو، بیا چا هڅې پسې وکړې، څنګه یې پسې وکړې، اوس له چا سره دی، ملکیت یې څنګه دی. ملکیت خو ښکاره خبره ده چې د پارټۍ ملکیت دی. پارټۍ ولې دا کار ونه کړی سو؟ زموږ ګیله خو وه، او ګیله ما ته په خپله، لکه دا تا چې یادونه وکړه، ما ته په خپله دا ګیله پر ځای ښکارېږي. او زه په خپله هم تر یو حده پورې ما تر دې مشرتابه پورې په ځینو ځایونو کې دا غږ رسولی دی چې یو ارګن باید ولري د دې سیمې دپاره، د دې خلکو لپاره، د دې ژبې لپاره. یعنې دا په بېلابېلو برخو کې ډېر یو مهم کار دی. په کار دی یو ارګن ولري، مطلب یو رساله ولري، یو میاشتنۍ رساله یا 2 میاشتنۍ بایومتلی دا رساله ولري. په دې باندې د خان شهید څېړنیز مرکز چې کوم متوقع یا مطلب دا کوم غړي دي، هغوی هم په دا اړه باندې خبره کړې ده چې موږ په کار دی دغسې یو ارګن یا یو مجله ولرو چې په هغه کې د خلکو نظرونو په څنګ کې اداریه مطلب د ګوند په ذمهداري باندې ورسره وي. نو هغه تر اوسه پورې روڼا رساله خپرېدله، کېدای شي تاسو به ګڼې لیدلې وي، یا د پښتونخوا غږ په نامه باندې رساله خپرېدله. دلته یو څه په اړه کې قلمي مرسته او مالي مرسته او دا خو ګوند کولی شي چې په دې اوس خو بیا بیخي داسې دور دی چې خلک ټي وي او کیسه او سلسله، مطلب حتی چې دا سوشل میډیا چینلز دي یا ستاسو خپل مطلب دا کومه هڅه چینلز چلیږي دا کوي، داسې ډېرې هڅې روانې دي. نو دا کوشش دی. او د ډیکلیریشن په اړه چې د چا سره دی، دا خو ظاهره خبره ده چې پارټۍ سره به وي. ولې نه کېږي؟ دا غوښتنې د ډېرو خلکو سره ورسره دي، د ډېرو خلکو او تر هغو پورې رسېدلې دي. نو کېدای شي امکان لري چې دا دې وشي. ډېره مننه. زما یوه پوښتنه دا ده چې د استقلال کم ورځپاڼه چې ده، د دې د بندېدو وجوهات څه دي؟ ولې بنده سوله؟ او که بنده نه وله نو ولې بذات خود زه اول سړی یم چې ما په دا شوکت ترین صاحب په کتاب کې ولیدل چې مطلب استقلال ورځپاڼه لږ مې سر په خلاص شو، خان شهید دا چاپ کړې ده، د دې د هڅې کړې دي، د دې وجوهات څه وو چې در موږ پورې نه ده رارسېدلې. او دویمه خبره، په استقلال ورځپاڼه کې خان شهید صرف د پښتنو کوم مسایل چې ولې په هغه ټیم کې هغه اجاګر کړي ولې، که د هغه سره کوم بریټیش بلوچستان موږ ته وایو د دې کوم مسایل چې دی هغه یې اجاګر کړي ول. او په دې ورځپاڼه کې د پښتو ژبې دپاره کوم خدمات کړي دي؟ ډېره مننه کور مودان. دغه یادونه خو موږ وکړه چې دا اخبار ولې بند شوی دی، تسلسل یې ولې نه دی پاتې شوی. که نه دا پکار دی، زما هم دا زړه غوښت پکار دی چې تسلسل یې پاتې شوی وای، چې لیدلی وای. بند ولې سو؟ د دې وضاحت ما وکړ چې دا هغه ویاړ په برخه لري چې د 1941 پر 15 مئی باندې په لومړي ځل دا اخبار بند شوی دی. بیا په بېلابېلو ډولونو باندې د دې ایډیټرز، د دې سب ایډیټرز، د دې چلوونکي، د دې شاته مرسته کوونکي، که ته چیرې موږ یعنې په تسلسل سره هغه چاپېریال وګورو، د هغه وخت ترهونکی چاپېریال دا و چې دلته که اخبار نه و چې چاله به هم اخبار راتلی، عام اخبار چې به چاله راتلی، دا سړی به څارل کېدی چې ته اخبار ولې ګورې، څه دپاره ګورې. د پریس اکټ چې کله پریس اکټ راغلی، نو د پریس اکټ دا خپل اصول ټاکي په دا اکټ کې،
یو خو د 1880 اکټ دی، هغه په دې کې ستا بیخي 15 صفحات یې نیولي دي په انګریزي دی. ته چې کله دا اکټ وګورې د هغه په اصولو کې دا لیکلي وي چې ته به دا اصول پالې. دا مزاحمت چې کله خلکو په دې پرس کې پاللی دي دا یې ډېر په محتاط انداز، یعنی د دې خلکو غږ یې بندېدا ته ګونګ نه دی پاته سوی. د دا اخبار ګناه ده. خان شهید په اړه باندې موږ وایو چې خان شهید هیڅ یوه داسې ګناه نه ده کړې د اخلاقو تر چوکاټ وتلی. یا باچا خان دا زموږ مبارزین دا سرلاري چې دي که نه، دا یو 28 کاله په جیل کې تېر کړي، یو 29 کاله په زندان کې تېر کړي. آیا څه اخلاقي زور زیاتوب یې کړی، تېری یې کړی؟ هیڅ یو اثر، هیڅ یو څوک، هیڅ یو ګواه داسې نسته چې د چا یعنی مخ ته دې لا درېدلی، یعنی هیڅ اخلاقي جرم نه دی خلکو کړی او نه د دوی پرس کړی دی، نه د دوی د اخبار کړی دی. یوازې ګناه یې ده څه چې مې لیدلي هغه چې شول په دې ګناه مې منې سما چې څه لیدلي دي بس هغه مې ویلي دي چې څه یې لیدلي دي، کوم زور زیاتوب یې لیدلی دی هغه یې دلته لیکلی دی. د دې لیکلو کوم اثر چې په ټولنه کې دی، حتی د موږ مخکې یادونه کړې ده د عبدالسلام مشیزي کتاب سوسن چمن انګریزان وسوځه. ولې یې وسوځه؟ څه ګناه یې وه؟ یو کامپال ملاو مزاحمت یې کاوه، دلته یې د خپلو حقوقو غږ کاوه، هغه یې کتاب وسوځه. دی وایي فرنګي سوسن چمن ورته واچاو، پر ما هم د ابراهیم مصیبت را. نو دا بندش یا دا بندیزونه په دې پس منظر کې ما تاسو ته ویلې چې هغه ګیګینګ اکټ یې بالی د ژببندۍ لپاره چې څوک د ولې توان ونه لري. زه به خپل زور زیاتوب در سره کوم. دا مزاحمت ګرد عمر د زورور او د پرس په منځ کې، د هغو استازو په منځ کې دا د ریاست دا څلرم ستون تر ډېر عتاب لاندې پاته سوی، حتی چې تر پروند ورځې پورې نن هم جاري دي. و دا بالکل ده، یعنی دا ما او تا تر دغه 2000 پورې دا زما او ستا ذهنیت، دا زما او ستا ټولنیز ذهنیت په دې خبر نه و چې میډیا یو مهم ستون دی د دې ماڼۍ، لکه مقننه عدلیه او انتظامیه چې ده که نه، دا یو مهم ستون دی. حتی په دې خبر نه و. لکه استقلال اخبار، په استقلال اخبار باندې څومره انسانان خبر وو. دا چې اوس خلکو راپورته کړ، یو څه نه څه سپیس پیدا سو، یو څه نه څه لاره پیدا سوه، یو څه نه څه ذهنونه وغوړېدل. نو ښکاره خبره ده چې دغه شیان به منځته راځي، بیا به هم راځي. ځوانان به یو څه کوشش کوي، هڅه به کوي، دغه بندیزونه به له منځه وړي، د خلکو به زړه ته لویږي چې په دې خلک خوا به دی، بیا یې پرېږدي. کنې دا بندیزونه بیا هم پاللی سي، بیا هم کېدلی سي. ډېره مننه.